الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. دا الله رب العالمين احکم الحاکمین، د ټولو بادشاہانو بادشاہ، د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی، هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی، هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی، رب العالمین چې څه کوي، څه وخت چې کوي، څرنګه چې کوي، چا سره چې کوي، کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی. او دا الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود ده چې وهم یسألون، دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي، خو هغه انبیا دي که امت ده، باچاهان دي او که رعیه ده، مالدار دي او که غریب ده،
د هر یو فرد نه الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې دا انسان په دنیا کې کم کار کم عمل کوي الله رب العالمین ته پته نشته نه بلکې الله رب العالمین ته معلومات او پته شته خو بیا هم تپوس د دې وجه نه کوي چې دا انسان د خپل اعمالو نه منکر نشي دا انسان د خپل کار نه منکر نشي ځکه دا دنیا رواج او دنیا قانون دی چې کله کم انسان کم جرم وکي کم غلط کار وکي او هغه کې گیر شي په هغه باندې ثبوت وشي نو دا سم د سید هغه نه منکر کیږي چې یاره ما خدا کار نه کړل نو الله رب العالمین د دې وجه نه تپوس هم کوي او موږ سره کرامن کاتبین هم مقرر کړی دي چې انسان سبات ته چې د الله رب العالمین حضور کې ودرېږي الله دې تپوس کوي او ته د خپل اعمالو نه منکر کیږي الله رب العالمین به دې ملائکه ته وایي چې دا عمل نامه مخې ته کېده وه نو چې دا دې عمل نامې ته وګوري صرف دا یو ارمان به کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عمل نامې لره څه چل شوی دی چې نه زما وړه ګناه یې پرېښې ده او نه یې غټه ګناه بلکې ټوله یې راایساره کړې ده هغه لا څه کې زمونږ په دنیا دا ماحول دی چې کله مونږ باندې ګواه پیش شي نو مونږ د هغې ګواه نه هم انکار کوو چې یاره دا دروغ وایي نو الله رب العالمین فرمایي چې خفه کېږه مه که چېرته ته زما په دې کرامن کاتبین باندې اعتراض کې چې یاره ده به دا خبرې د ځان نه لیکلي وي نو الله وایي چې کوم شیانو باندې تا دا کار کړی دی زه به هغه شیان ګویا کم لکه ستا دا لاسونه ستا دا خپې خوله سترګې غوږونه چې کوم کارونه تا په دې باندې کړي دغه به ګویا کم یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون هغه عملونه باندې چې تا په دنیا کې کړي دي ستا دا لاسونه ستا دا خپې به ګواهي ورکوي بیا دا اندام به د جسم ته وایي یا دا جسم به د اندامونو ته وایي لما شهدتم علینا تاسو په موږ باندې ولې ګواهي کړې وه دیو به ورته وایي چې موږ به سوځېږو که نه سوځېږو هغه به وروستو ګورو انطقنا الله الذي انطق كل شيء موږ الله رب العالمین ګویا کړي یو او چې الله رب العالمین دا وفرمایل چې دا خبرې وکړه نو موږ دا خبرې کړي دي زما محترمو نو د دې خبرې د بیان دپاره الله رب العالمین موږ ته د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دی موږ ته دا خبره بیان کړله چې زما امته الله رب العالمین تب ورزو الله رب العالمین به زمونږ د یوې خبرې حساب او کتاب بالي نو دې خبرې د پاره ځان تیار کړي دا الله رب العالمین لکونو کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین وحدانیت طریقې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه اجتناب سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکار او عبث نو ځکه خو الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړل چې یاره کم مقصد د پاره ته چې د دنیا ته رالېږلی شوی هغه مقصد که ته پوره کې نو ستا دپاره جنت دی او که هغه مقصد ته نه پوره کې نو ستا دپاره جهنم دی ځکه چې کله آدم علیه السلام الله رب العالمین پیدا کو نو ملائکو ته وفرمایل چې دې آدم ته سجده وکړي ولې سجده خو صرف الله رب العالمین ته جایز ده د آدم ته سجده د دې د وجې نه وکړله چې دا انسان په دې ملائکو باندې هم غوره کو دا انسان په دې ملائکو باندې عظمت او لویوالی ولور کو چې انسان ستا مرتبه ستا مقام دا ورکوټ نه دی دا کمزوری نه دی ته ځان کمزوری مه ګڼه ته د ملائکو نه هم بهتر لکه الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج باندې خپل ملاقات راوغوښتو سدرة المنتهى پورې جبرائیل امین ورسره تللی دی سدرة المنتهى نه بعد جبرائیل امین ورته چې پیغمبره نور د خپل کار دی زبره زما د دې ځینه
اندام وزري هغه کار نه کوي دینه بر نه شم تللی دا وګوره ته دویم فضیلت چې د الله رب العالمین ته زمون پیغمبر هغه ځان لتلو اوس د دنیا کې چې مونږ ژوند تیرو نو فتنې ډېرې دي زمونږ د الله رب العالمین د اړولو نه د الله رب العالمین د طرف د تګ نه مونږ دغه فتنې منع کوي دغه فتنې مونږ رسو کوي لکه نن سبا تاسو وګورئ د ملحدینو فتنه شروع شوې ده چې دا انسانان د الله رب العالمین نه منکر کوي چې یاره قرآن کې څنګه الله رب العالمین فرمایي وما يهلكنا الا الدهر دا ژوند د دنیا چې کوم دی دا هم داسې تیریږي دا مړ کول او دا ژوندي کول چې پکې راځي دا څه شی دی دا صرف چې کوم دی نو د زمانې یو تیرېدل دي د زمانې په وجه باندې راځي چې کله زمانه پوره شي نو بس ارسه ختم شي ارسه پوره شي بیا پکې اسم نه پاتې کیږي نه الله رب العالمین فرمایي چې دا څه خبره نه بلکې دا ټول کارونه دا څوک کوي الله کوي لکه د امام ابن ابو حنیفه رحمه الله مبارک دا یو واقعه مشهوره ده اوس پته نه لګي چې رښتیا دی او کنه دی خدا مشهوره ده واقعه تاسو ته د ملحدین مبارک بیانوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله یو ملحد سره وی مناظره وا نو څنګه غلې کړو په دې خبره باندې غلې کړو چې ملحد ورته ویل چې دا دنیا نظام خپل چلیږي دا دنیا کارونه دا په خپل روان دي لکه څنګه ژوند چې تیریږي بس دغه شان دي چې د انسان بډاواله راشي انسان خپل مړ شي هغه صحیح ده سبا په دې خبره باندې به خبرې کوم اوس ټیم نه وخت زمول سبا ټیم سبا 10 بجې ما اوستا په دې باندې وعده شو چې سبا شو امام صاحب چې دینو لګ لیټ راغی د 3 بجې یو 10 بجې ملحد وته څنګه امامي چې خپل وعده خلاف کې تاسو خو چې کوم دینو لوی کارونه تړلې شوې دي خلک ستاسو مقتدا پسې رواني هدایت به مونږ کې تانا هغه ورته ویل چې یاره بخنه غواړم زه چې د کور نه راتلم د دې چې پورې زما او ستا په دلار کې یو سین راځي لکه څنګه چې د نوخار نه سره راځي او په دلار کې دا سین راځي کنه هغه دا سین راځي زالته ولاړو ما لامبو مال نه راتله او انتظار مې کو چې څوک راشي چې ما د سین نه واړی و چې ولاړو مې ستا قتل مې ونه راو غورځېدله ما ته شو ټوټې شو خپل او خپل نږدې کېده میخونه پکې ټکواله کېدل کشته جوړه شو زه پکې سور شم او رالم دا ملحد ورته وایي چې امام صاحب دا څنګه کېدی چې دا ونه راو غورځېږي او ټوټې دي شي نو هغه ورته چې دوی ولې پورې اعتماد نشته چې راو غورځېږي دا دومره لوی نظام دا دومره لوی کائنات دا بغیر د خالق نه چلیږي شپه چې کوم دی نو په جمع کې اوږدی ورځ لنډی په اوړي کې شپه لنډی او ورځ اوږدی باران وریږي بوټي زرغونېږي فصل کېږي دا بغیر د خالق او بغیر د مالک نه کېږي هیڅ کله نه کېږي دغه لویه فتنه زما محترمو نن سبا په دې دنیا کې موجوده شوې ده دا غي نه ما سي ودا خدای الله مبارک شو اوس نن سبا بل فتنه را پیدا شوې ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلق منکر کین او دا غي نه اړي څه فرمای دا وای چې ارث په دې قران کریم کې دي ټیک د مون فرماوایو چې قران کریم کې دي خو زه یو تاسو دا کوم چې دا قران کریم دی مونږ دا وایو چې دا قران د الله رب العالمین کتاب دی مونږ ته دا خبره چا بیان کړې ده چې دا د الله رب العالمین کتاب دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه منو دا هغه په طرف باندې نزو هغه ته چې دینو د ایرانیانو پیداوار وایو هغه ته بعد قسم القاب ورکو خو زه دا تاسو کوم چې دا خبره مونږ ته چا کړې چې دا قران کریم د الله رب العالمین کتاب دی آیا مونږ د الله رب العالمین سره ون ټو ون ملاقات کړې ده آیا الله رب العالمین خپل دنیا ته را کوشش چې مونږ ته ویلو چې انسانانو دا ګور اسما کتاب دی دا ونی سي مونږ ته الله دا پیغمبر را لګلې ده کنه
خدا د پیغمبر خبرې چې مونږ ته را رسېدلې څنګه را رسېدلې دي هغه خو 1400 کاله مخکې تیر شوی دی خو دې 1500 کالو کې چې کوم خلک روان شوي دي دې خلکو دا د پیغمبر دا خبرې راجمع کړې دي د پیغمبر دا اقوال افعال سیرت دا مونږ ته راجمع کړی دی مونږ ته بیان کړی دی لکه یو لنډ مثال زه تاسو ته درکم دې منبر باندې تاسو ته هر جمعه خطبه کیږي ستاسو جمعات کې درسونه کیږي تاسو ته پته نشته خو دا کم مولا چې راځي دا تاسو چې دین بیانوي نو تاسو د دین نه خبرېږئ چې یاره دین څه شی دی او دین څه شی نه دی که چېرته خطبه نه کیږي درسونه تاسو ته نه بیانېږي تا ته څنګه پته لګي چې یاره دین څه شی دی مونځ به څو رکاته کوو زکات به څومره ورکوم حج به کم میاشت کې کوم پلانې کار به څنګه کوم زکات به څومره ورکوم کله به ورکوم څنګه به ورکوم چاله به ورکوم دا ټولې خبرې چې بیانېږي نو هله مونږ ته د دین نه پته لګي کنه نو مونږ ته الله رب العالمین ډایرکټ دا خبره نشي کوله او دا ټول کارونه ولې الله فرمایي چې دا ټول کارونه چې کوم دي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا فتنې چې راځي دا فتنې چې برپا کیږي دا فتنې چې ښکارا کیږي دا په سوجه باندې زما استاد اعمال په وجه باندې زه چې کوم دینو سمې لارې نه میزان اړولې دي ما چې کوم دینو الله رب العالمین نه میزان به طرفه کړی دی د دې ملحدینو د دې منکرینو تاسو خبرې واورئ خبرې ډېرې ښایسته ښایسته کوي لکه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خوارجو صفت څه شی دی قرآن کریم بم لولي تلاوت بم کوي خدا قرآن به د دیو د مرۍ نه لاندې به نه تیریږي بس دقه ځي پورې به وي ښایسته ښایسته ځوانان به ته چې ورته ګورې ته به وایې چې واقعي مړه بس عالم دی نو همدا دی علم الله ورکړی دی نو همدله ورکړی دی خو لیکن هغه به ستا د فتنې او ستا د اړولو دپاره به الله رالیږلی وي هغه چې مخې ته راځي ستا د هدایت دپاره نه دی بلکې ستا د ګمراهۍ دپاره راځي خو چې مونږ ته الله رب العالمین عقل فهم شعور را کړی دی نو مونږ به د خپل د عقل او د خپل د فهم نه به کار اخلو او د هغې نه به ځان بچ کوو زما محترمو که نه نو ظهر الفساد فی البر والبحر په بر او په بحر کې فسادونه فتنې دا خواره شوي دي زما محترمو په دې باندې مونږ نشو خلاصېدلی په دې باندې زمونږ کارونه نه کېږي چې مونږ دا ووایو چې یاره بس هر څه بلا علا بلا او په ګردن مولا چې مولا څه راته وویل هغه به کومه او که مولا څه راته ونه ویل نو خپل کار دې کوي نه په دې باندې نه خلاصېږو زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته په دې قرآن کې فرمایي چې ففروا الی الله الله رب العالمین ته راشه نو څنګه راشم څه طریقه خو راته وښایه چې راشم که الله رب العالمین ته لکه یو بل مثال زه در کوم تاسو ته زه دا ووایم چې زه تاسو ته ووایم چې یاره مونځ کوو راځئ نو تاسو ما ته ووایئ چې یاره دا مونځ به څنګه کوو څو رکاته به کوو څنګه به کوو دا طریقه خو به ښیم زه تاسو ته که نه نو الله رب العالمین چې مونږ ته وفرمایي چې ففروا الی الله الله رب العالمین ته په منډه باندې راشئ نو چا په طریقه باندې راشو د دې پیغمبر په طریقه باندې چې مونږ د دې پیغمبر خبرې د دې پیغمبر احادیث د دې پیغمبر روایتونه هغه مونږ چې دی نو د ایرانیانو سره د مجوسو سره د ملحدینو سره تړو او هغه ته نسبت کوو زما محترمو زمونږ نه لوی قمقل او زمونږ نه لوی بیکاره انسان په دې دنیا بل نشته دی بیا د دې قرآن کریم هغه معناګانې هغه غلط بیانو لکه یو مثال تاسو ته درکم قرآن کریم کې الله رب العالمین د حج په باره کې فرمایي دا حج په درې قسمه تاسو ته پته ده که نه یو تمتع دی یو قران دی یو افراد دی تمتع هغه حج دی چې اول لاړ شي عمره وکړي او احرام کلاو کې او بیا چې کله اتمه ذوالحجه راشي نو حج دپاره بیا احرام وتړي او بیا نیت وکړي او حج له لاړ شي قران هغه حج دی چې په د دې ځای چې احرام وتړي
نو عمره به پکې وکړي او بیا به احرام کولاوي نه په دې احرام کې به بیا چې کوم دی نو څه به کې حج به هم کې خو ځان سره به قرباني وړي الله رب العالمین فرمایي چې کله ستا دا قرباني قضیې ته ورسیږي او دا منکرین څه وایي دا وایي ګوره الله رب العالمین فرمایي چې ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هدیه ویل کېږي پیغمبر فرمایي چې دا قرباني ده چې کله مکې ته ورسیږي نو ته چې دی نو د دې احرام نه آزاد شي سر کل کا ویښته کټ کا او ته چې دی نو آزاد شي دیو څه وایي وایي دلته دې هدیه نه مراد دا قرباني نه ده دا تاسو ته چا چې قرباني ده وایي د دې هدیه نه مراد هدایت دی وایي هلکه ته چې د پیغمبر تشریح نه منې ته چې د پیغمبر خبرې نه منې نو خامخا په دې فتنه کې به اورې چې د قرآن ترجمه به څه کې غلطه کې ځکه په یو ټکي چې ته نه پوهېږې د هغې مخکې وروستو ته به ګورې که نه لکه زه تاسو ته ووایم چې یاره دا پلاني ټکي څه معنا ده ته سوچ کې ته راته وایې چې یاره لږ مخکې وروستو مو ووایه که نه چې هغه سیاق او سباق سره برابر روان شي نو بیا سړی په دې لفظ باندې پوهېږي د دې په معنا باندې رسېږي خو چې کله مخکې وروستو ټکې هغه نه نو باقاعده سره په یو لفظ باندې انسان نه پوهېږي چې یاره د دې لفظ څه معنا ده الله فرمایي وګوره ولا تحلقوا رؤوسکم تاسو خپل سرونه مه کټ کوئ سرونه مراد سر خو سره نه کټ کوئ خو سر کې څه شی دی ویښته دي ویښته کټ کوئ که نه دا خو د انسان عقل او فهم دغه کوي لکه پلار چې ماشوم ته ووایي چې بچیه لاړ شه سر دې کټ کا سر دې ګنجې کا نو څه کوي نه یې چې لاړ شي نه یې ولا سر کټ کوي نه بلکې ویښته ولا کټ کوي زما محترمو دا الله رب العالمین د دې د وجې نه وایي چې عرف کې دا خبره مشهوره ده لکه تاسو ګورئ الله رب العالمین قرآن کې پیغمبر ته فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم دي منافقینو ته که ته بخښنه وغواړې او که ونه غواړې ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که چېرته اویا کرتې وغواړې نو الله ورته بخښنه نه کوي که چېرته د اویاو نه زیات وغواړم 100 کرتې وغواړم بیا به ورته الله بخښنه وکړي نه دا زمونږ د عرف په شان دی لکه زه تا ته یو خبره کوم ته یې نه منې زه تا ته یم چې یاره یو 100 ځل خو مې درته وویلې چې دا کار مه کوه ویلې مې 1 ځل دی 2 ځل دی خو عرف کې مونږ څه وایو یاره یو 100 ځل خو مې درته وویلې چې دا کار مه کوه بیا حتی یبلغ الهدی محله وګوره یبلغ الهدی چې ورسیږي دا قرباني محله خپل ځای ته اوس که مونږ دا معنا د دې هدی څه کوو هدایت کوو نو څنګه به وایو حتی یبلغ تر دې پورې چې ورسیږي الهدی او هدایه محله خپل ځای ته دا معنا ستاسو ذهن اخلي هدایت څنګه چې کوم دی خپل ځای ته ورسیږي او بیا بل اعتراض څه کوي بل اعتراض دا کوي تاسو وایي چې دا حدیث د قرآن کریم تشریح ده نو تشریح دپاره بیا د تشریح څه ضرورت پیښیږي چې تاسو بیا د علماو پسې ګرځئ چې دا د امام ابن تیمیه قول دی او دا د ابن قیم صاحب قول دی او دا د ابن عثیمین صاحب قول دی دا د ابن حجر صاحب قول دی رحمهم الله اجمعین و تاسو وایي دا د دې قولونو ته بیا څه ضرورت دی ځکه احادیث د قرآن کریم تشریح ده زه تاسو ته دا خبره کوم زما محترم دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ دا پښتو ژبه ده په دې پښتو ژبه کې د هر یو کلي والا خپل خپل الفاظ دي لکه د افریدیانو ژبه پښتو کې بیله ده د قنداریانو دا پښتو بیله ده د پېښوریانو پښتو بیله ده د دې نوخار والا او رسالپور والا پښتو دا بیله ده اوس تاسو دا خپل ژبه په پېښور ته راوړئ زه بیا تاسو ته تپوس نه کوم چې یاره د دې ټکي څه معنا ده نو خامخا ته به ما له د هغې تشریح کوې که نه زه به تا دا یم چې یاره تشریح خو شوې ده که نه پښتو بیا تشریح ته څه ضرورت دی زه به چې دی نو د داسې سړي نه تپوس کوم چې هغه سړی د دې علاقې اوسېدونکی وي زما محترمو دا ټول خبرې چې دی نو دا څه شی دا فتنه ده د دې فتنې نه ځان بچ کول پکار دي څنګه به بچ کېږو الله فرمایي چې ففروا الی الله الله رب العالمین تراشه عاجزي وکړه انکساري وکړه جمعات تراشه 2 رکعاته نفل ادا کړه او دا ووایه چې الله فتنې ډېرې شوي دي ګناهونه ډېر شوي دي ما د دې فتنو نه بچ کړه ما د دې فتنو نه وساته او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موږ ته
دا فرمایي د هر مانځنه بعد دا دعا کوي اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتونين. کله چې ته اراده وکړې د یو قوم د فتنې نو یا الله فاقبضني ما واخله غیر مفتونین چې دې فتنې کې ځکه کړ نشم دا فتنې د راتلو نه مخکې ما چې دی نو د دې دنیا نه څه کا اوچت کا. هر مانځه کې به هر مانځه نه بعد دا دعا ویل پکار دي. بل دا دعا د پیغمبر د طرف نه وینا پکار ده چې اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. الله زما د دین برابر کړه چې هغه زما د عصمت او زما د عزت د پاره کافی دی. واصلح لي دنیاي الذي فيها معاشي او زما دنیا برابر کړه چې هغه زما د ژوند د تیرولو د پاره. واصلح لي اخرتنا التي فيها معادي او زما اخرت برابر کړه چې زما واپسی هغه ته ده. وجعل الحياه زياده لي في كل خير او زما د ژوند چې ته زیاته نه پدې کې مان د خیر کارونه واخله. وجعل موت راحه لي من كل شر او مرګ چې مان راولې نو د داسې حالت کې راوړه چې کله دا فتنې زیات شي دا شرونه دا ګناهونه زیات شي نو مرګ را راوړه چې د دې فتنو د دې شرونو د دې ګناهونو د څه شم بچ شم. دا یو څو دعاګانې موږ د پیغمبر ښودلې دي دا په خپل ځان کې روزمره کې دا دعاګانې موږ خپل ژوندۍ کې راولو نو ان شاء الله الله رب العالمین به د دې فتنو نه موږ بچ کړي. د دې فتنو نه به موږ وساتي د دې خلکو د بدو ردو او د دې د خلکو د گمراه کېدو د دې نه به الله رب العالمین موږ وساتي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ د دې فتنو نه وساتي او الله رب العالمین موږ په سم لار باندې روان کې څنګه چې الله فرمایي چې ففروا الى الله. الله رب العالمین د په تیزی سره راشي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمین ته چې راتګ کوو نو څنګه به کوو د دې تشریح هم الله موږ ته په دې قرآن کې بیان کړی ده چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. کومې خبرې چې الله رب العالمین د بر نه را نازل کړي دي د هغې تابعداري وکړئ او د هغې نه ما سوا هغې خبرو پسې مه ورځئ او دغه خبره دیو نیسي دیو داوی کنه وګوره حدیث کله په بر نه نازل شوی دی. الله فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر چې کومه خبره بیان کړې ده دا څه شی ده دا د بر نه الله رب العالمین دې ته وحی کړی ده تا ته بیان کړی ده او د دې نه ما سوا کوم مولا چې تاسو دلته بیان کوي خبرې دته کوي درس دته کوي که کوم خبره باندې تاسو دلیل پیش کو نو تاسو ومنئ او چې کله دلیل پیش نکو وروسته ولا راشه ورته مناسب دا مسله تا بیان کړله د دې مسلې څه دلیل دی څه ثبوت دی که ثبوت وي منه او که ثبوت نه نو بیا په هغې باندې عمل مه کوه زما محترم. ولې زموږ د نجات ذریعه صرف دا قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. نن سبا زموږ ګناهونه ډیر دي، نن سبا زموږ چې کوم دی نو خطاګانې ډېرې دي،
باغي په وجه باندې دا فتنې هم ورو په ورو زیاتېږي دا منګایان زیاتېږي زما محترمو دا حالات په موږ باندې سختېږي څه وجه باندې بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم کم مصیبت چې په تاسو باندې راځي کم تکلیف چې موږ باندې راځي هغه څه شه ده هغه صرف او صرف زموږ د لاسونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده زما محترم چې کله موږ عمل برابر کو الله رب العالمین طرف ته رالو الله رب العالمین ته معاجزي او انکساري وکړه نو ان شاء الله دا حالات به الله ټیک ټاک کې برابر وکړي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ د زندگی د قران او د حدیث په رڼا کې روانه کړي او الله رب العالمین موږ د دې فتنو نه بچ کړي چې سبا موږ د الله رب العالمین خواله ورزو او دا غي د تاسو صحیح جوابونه ورکو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صفونا برابر کې نږدې ودرېږئ